انتظار غړې په ختمېدو دي خو زه به ګورم چې ستاسو به څومره استقبال ورکوي او څومره لاسونه به ورته پړکوئ ستاسو د لاسونو په پړکار منیر منیرې سم لاسونه ورته پړکوئ स्टेज पे मरा कीजिए यार मेहरबानी हो के स्टेज पे मरा कीजिए स्टेज पे मरा कीजिए मेहरबानी हो गई د ایمان او د یقین خبرې وکم لاړ شم تورو ته د سپین خبرې وکم په ما هره ورځ الزام د کوپر لګي زه کار څومره د دین خبرې وکم ټوله شپه رنګین رنګین خوبونه وینم ټوله ورځ د یو نیازبین خبرې وکم ته زما نرو بریتونو له تاو ورکه زه به ستا په لونګین خبرې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه زیاته مننه او شکریه د دغې راغلو خلکو کومه چې دوی ولاړ دي او مونږه په کورسو ناست یو اول حق ستاسو دی چې ستاسو ډېره مننه وکړم نو ډېره زیاته مننه مفتي صاحب دی راته ژوندی او دغسې مفتیان دي نور هم ډېر شي چې دغسې پروګرامونه را جوړوي اکثر شعرونه خلک اوري بلا بلا کنزل پې کوي څه پې کوي څه پې کوي خو مونږ هغه قوم یو د بدبختۍ نه چې زمونږ د شپې بجلي مونږ ته بنده شي نو مونږ دا پیریانو مونږ دا کوشش نه کوو چې لاړ شو د بلب سوی دی بریکر غورځېدلی دی تار کټ شوی دی خو په پیریانو یې راواړو مونږ وایو دا پیریانو او بېګاره د پیریانو بجلي بندوله وجه دا ده چې مونږ ګورو نه چې څه دي مونږ نه په شعر ځان پویه کوو نه د چا په خبره ځان پویه کوو خو بس تنقید دی کوې کنځلم که ورڅه کوو نو زه وایم چې د مفتي صاحب په شان خلک دی نور هم ډېر شي چې دی دیني علیم هم تیار کړي خو دی ډاکټر هم تیاری د انجینیر هم تیاری دی د هرې محکمې دپاره لګیا دی چې په هره محکمه کې دی زما سړی ناسي زما د سکول نه زما د مدرسې نه وتی سړی دی ناسي چې هغه په دین هم پوهېږي او په دنیا هم پوهېږي نو دغسې خلک دې ډېر شي مونږ که یوه لاره ونیو دین او دنیا به دواړه کوو دواړه ضرورت دی که مفتي صاحب صرف په یو ماشوم باندې دین وکړي علم پې وکړي خو ما ته پته ده زما داسې وطن دی چې دی به سبا په 8,000 10,000 روپۍ باندې په جومات کې امامتي کوي دی به خبره هم نشي کولی ولې چې دلته د کلي مشر د جومات نه وباسي په تنها کې غیر دی نو که دی ډاکټر هم وي او دی عالم هم وي نو دی به صرف د تنخوا دپاره کار نه کوي دی به دین لم کار کوي هلته به ډاکټر وي انجینیر به بل څه به بل څه به تنخوا به هغه اخلي خود مختاره به چې څه ورله حق مخې له ورځي او څه ورته حق ښکاري هغه به کوي ډېرې خبرې راځي نه او ډېرې خبرې مې هم کړې خو د مفتي صاحب ډېره زیاته مننه کوم دغسې خلک دې نور هم ډېر شي او نور دې هم ډېر شي او تل دې راته ژوندی مفتي صاحب ډېره مننه شعرونه به درته څه زاړه او څه نوي ویم یو 2-3 شعرونه به درته نوي ووایم چې د یو وخت رزق په 2.5 دیاړۍ جوړوم د یو وخت رزق په 2.5 دیاړۍ جوړوم د اوبو په ګوټې خورم وړې وړې نوړۍ جوړوم او په ما مینه به واده کومه خو شرط به دا وي نه د امیل وس لرم نه ورله به والی جوړوم ما مینه به واده کومه خو شرط به دا وي نه د امیل وس لرم نه ورله والی جوړوم او ساده سړی یم رښتیا رښتیا به وغږېږم زه هغه نه یم چې خبرو له لکۍ جوړوم ساده سړی یم رښتیا رښتیا به وغږېږم زه هغه نه یم چې خبرو له لکۍ جوړوم او مفتي صاحب ترې دغه 2-3 شعره ډالۍ چې یو پهلوان یو زورور ملا مې ډېر خوښ وي دی د توپ مخې ته راغلی دی خدای د خیر وکړي یو پهلوان یو زورور ملا مې ډېر خوښ وي د بجلیګر په شانې نر ملا مې ډېر خوښ چې د خانانو نوابانو هیڅ پروا نه لري داسې کلک سترګې زړور ملا مې ډېر خوښ وي
چې په خوږو خوږو خبرو کاڼي زړونه چوي یو نیم هوښیار یو نیم زرګر ملا مې ډېر او شعرونه دلته درمانه یو درې تا ته ډالۍ کومه مختار چېرته ورک دی یار هغه ته مې هم ډالۍ کول خو هغه نشته وایي چې درد وجلی یم درمان یم سېزلی یو بې ایمانه په ایمان یم سېزلی چې په خپله یې تود باد لیدلی نه دی په سور اور داسې انسان یم سېزلی چې په خپله یې تود باد لیدلی نه دی په سور اور داسې انسان یم سېزلی که هندوانو مړي وسېزل څه وشو زه ژوندی یو مسلمان یم سېزلی که هندوانو مړي وسېزل څه وشو زه ژوندی یو مسلمان یم سېزلی اوږد سفر خوشه سړک خاموشه شپه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټو پیاله یې وه خوشه سړک خاموشه شپه اوږد سفر زه او هغه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټ پیاله یې وه اوف اوف توبه ای های کنه دومره رنګینه او حادثه خوب مې لیده ډېر عجیبه چا کړم راویښه په دې ټپه پیغلو د غره نه ګیډي راوړه زلمي په سره غرمه تیارې له پاسې اذان وخت دی نو چې څه ټیم یې اذان راواغستو زما اوبه شي د مفتي صاحب په غوښتنه باندې د هوایي ډزو شوقینه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې را پرېوتله د یوې پېغلې لوپټۍ یوړه د یو ماشوم د سر شملی یوړه د یوې مور د سترګو تورې مړ که د یو داجي د زړه ټکورې مړ که یا په خالۍ د خدای اور پورې کا په دې مستۍ د خدای اور پورې کا یا دا ځواني د خدای په سین لاو کا په دې ځوانۍ د خدای اور پورې کا ستا خوشحالي د ته بې شکه وکړه خو لږه ډډه د ټوپکه وکړه دا خوشحالي دې په اتڼو وکړه دا خوشحالي دې په ډولونو وکړه دا خوشحالي دې په سندرو وکړه دا خوشحالي دې په سازونو وکړه ځان سره نور خلک هم وخندوه سپینه دا تور خلک هم وخندوه ای دغه سپور خلک هم وخندوه او دا سرتور خلک هم وخندوه د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کا د دې بارودو نه صحیح جوړه کا او دا کمربند خو د بستې په شان دی د دې کارتوسو نه کاپي جوړه کا کچا کورونه ولې ورانې د انسانانو زړونه ولې ورانې دا تنکي خیالونه ولې چیرې دا تنکي خیالونه ولې ورانې د دې پټکي نه د شمله جوړه کا چرته جومات جوړ که حجره جوړه کا د پردو کریکو نه ساز مه جوړوه خپل مازغه وچېړه نغمه جوړه کا خو دا ویرونه په چا څه سره کوي نصیحتونه په چا څه سره کوي منیره ستا ځان له مازغه خراب دي ستا دا شعرونه په چا څه سره دا ډېره وه او یو دوه درې شعر راته وایم چې د چا په حکم کښېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د چا په حکم کښېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري ونه شي د چا په حکم کښېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني ادمو دې په کار شي سړی خو د بنده دې بندګي ونه شي په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي